بسم الله الرحمن الرحيم. المفعول فيه هو ما فعل فيه فعل مذكور من زمان أو مكان، وشرط نسبه تقدير فيه، وظروف الزمان كلها تقبل ذلك. وقشي جي ترسه پوری د دو منصوباتو بیان شویو، چاہے کہ یو مفعول مطلق و یو مفعول به و نوس دریم مفعول بیان کو، چاہے دریم منصوب چاہے تا مفعول فیه ویلے کی یو بابا دا مفعول فیه تعریف کو، مفعول فیه چاہتا ویلے کی او دویم تعریف کی خپل اقسامو تا اشارہ کی گی، دو اقسامی دی. او دریم نمبر مفعول فیه بکل منصوب بی داغی شرط بیانو. او بیت سلورم نمبر تقدیر دفی بکم دیکی کم دیکی بنی بدی اعتبار سر بے اقسام جوڑی گی سلور. او پنزم نمبر بنن سبق کی جہات ستہ بیانو، مکان مبہم کم شپک جہاد دی داغی بیان بکو، مجموعی تورسو مباعش شو. پنزہ اول نمبر تعریف د مفعول فیه وقت شوی تا دو اجزا دی بگی، مخ کی ریکارڈم خراب شوی ناغا مفعول فیه تویلی کی گی یو جز، آغا اسم تویلی کی گی یو جز، آغا مکان یا زمان تویلی کی گی یو جز. فعل فیه فعل مذکور چی فعل مذکور پکی شوی دو اجزای شو. آغا مکان یا زمان تویلے کیگی، دلتا اسم دی، آغا اسم تویلے کیگی، خو بیر داغی بیان رستو پا مکان زمان سر راغلی نزک وایو آغا مکان و زمان تویلے کیگی یو چی باقی کی فعل مذکور شوی دوا ورسیدلی پی. باقی اعتراضات و جوابات با کتاب کی کوتو گو رئی. المفعول فیه هو ما داغا اسم تا یعنی مکان و زمان تویلے کی گی. فعل فیه فعل چی شوی بدی کی فعل کم فعل کم چی مذکور دے مذکورن. حدثن سر علامہ جمی دو اعتراض جواب کے اعتراض دادے چی بدغا مکان یا زمان کی خفیل نہیں کی گی بلکہ حدث او مصدر بکی کی گی. او تا چوک یاد کو صمت یوم الجمعہ کی فعل خود دری شیئن مرکب دے، یو حدث دے، یو نسبت الى الزمان دے، یو نسبت الى الفاعل دے. نو پا یوم الجمعہ کی صرف سیام کی گی، سیام حدث، نسبت الى الفاعل او نسبت الى الزمان دے خو سر سے تعلق نشتا. نو دا خبر کول چا غیسم تویلے کی گی چی فعل مذکور پکی شوی صحیح ندا، حدث مذکور پکی شوی. نو علامہ جواب کی جب فعل نظمنگا ہم حدث مراد دے، فعل لغوی مراد دے، اصطلاحی نہ دے مراد دے. وہ پہ رسید رہی نظر کہ وہی حدث مذکورن. نبی اعتراض کی بھئی چکل استاسو دا فعل نا حدث مذکور مراد شو. نو پسمت یوم الجمعہ کی ہو حدث نہ دے مذکور، حدث مذکور دے، مذکور خصمتو دے پورا فعل اصطلاحی ذکر دے. اعتراض دادے چی صمت یوم الجمعہ کی فعل لغوی حدث خو نہ دے مذکور بلکہ سوک مذکور دے فعل اصطلاحی. یو پیر دیزان خلاص کو چیز منگ حدث مراد دے ندی بل سر سکی دل تخو فعل مذکور چی دے اغب پورا فعل اصطلاحی دے، صمتو سیام نہ دے. نہ جواب کئی بھئی فعل مذکور عام دے، کدغ فعل مذکور مطابقتاً ذکر ہوئی لکا آجبنی جلوسو کا یوم الجمعہ، دلتا جلوس مصدر دے حدث دے او دا ذکر دے صراحتاً مطابقتاً پوئے شوئی. او کچری دغا مصدر دغا حدث دغا فعل لغوی دا پا زمن دا فعل اصطلاحی کی ذکر ہوئی نو ہم مراد دے. نصمتو کی سیام دا صمتو پا زمن کی ذکر دے خبر ختم. پس سوال پوئے شوئی جواب مانی. بے اعتراض کی چیزا بدروخ ہے ما نبا فعل ذکر دا حدث بنا صراحتاً ذکر بھی
او نه به تضمنن په تضمن فعل به ورله متضمن هم نه او به مفعول به وي پتن لګي رسي کنه به رسي لکه یو سړی ته وي متا صمتا تا کله روزنی ولي هغه درته به جواب کی وي یوم الجمعه نو سګره یوم الجمعه مفعول فيه دی حالان کې نمخ کې حدث مذکور دی صراحتا او نه دغه حدث په زمن د فعل کې مذکور دی اوس بس کې نو جواب دادی بئی دغه فعل مذکور دغه فعل کم چې متضمن حدث لره دی دغه فعل عام دی که صراحتا ذکر وی او که تقدیرا وی دلته تقدیرا دی کنه یوم الجمعه کې صمت یوم الجمعه دی ځکه المذکور فی السؤال کلمات فی الجواب دی تاسو پوه نه شئ به اعتراض دی چې لکه انا صائم یوم الجمعه کې یوم الجمعه مفعول فيه دی او دلته خو نه حدث مطابقتا ذکر دی لکه جلوس چې ذکرو او دویم نه دغه حدث په زمن د فعل کې ذکر دی فعل هم نشته او نه فعل تقدیری شته جواب دار فعل عام دی فعل حقیقتا او شبه فعل دواړو ته نصائمون کې څوک دی شبه فعل دی تاسو پوه شئ ټول اعتراضات مرا نقل کړل ګورئ یو تاسو مذکور تضمنا فی ضمن الفعل الملفوظ چې مذکور وي یا خو تضمنا مذکور وي دغه حدث دغه ول اعتراض جواب دی څنګه تضمنا فی ضمن الفعل الملفوظ د فعل ملفوظ په ضمن کې او المقدر در بل اعتراض جواب شلو یوم الجمعه سمتو چې مقدر کړو او شبه یا په ضمن د شبه فعل کې ذکر وي کک او مطابقتا یا بخي صفا ذکر وي حدث اذا كان العامل مصدرا دا بالي چې کله به کې عامل مصدر وي به هم که پوه شي مخکې ځو کنه خجی دی ویل مفعول فيه هغه مکان او زمان ته ویل کېږي فاعل فيه فعل چې فعل پکې شوی فاعل فيه فعل دا د جنس په حیثیت معنی دی ټول مکان او زمان هر یو مکان او زمان ته شامل دی کما مفعول فيه واقع شوی او که نه واقع شوی ځکه هر زمان او مکان کې خامخا څه نه څه فعل شوی نو به چې سره مذکور نه ویلو به ته هغه مکان او زمان بار کو کم سره چې فعل مذکور نه او مفعول فيه نه واقع شوی تاسو پوه شئ کله چې کوم لفظ ویلو فاعل فيه فعل چې فعل بګی شوی دا هر مکان او زمان ته شامل که فعل شوی او که بګی نه وي او به و فعل مذکور پکې شوی او که نه وي به چې مذکور ویلو مذکورون دې سره دی هغه مکان او زمان بار کو چې هغه کې فعل شوی وي خو مذکور فعل بګی نه وي شوی مفعول فيه نه وي او ته وګورئ فقوله ما فعل فيه فعل شامل دا شامل للاسماء الزمان اسماء زمان تا بيبسي چره والمكان ومكان تا كلها طول بطول دا شامل له فإنه لا يخلو بيبسي چره فإنه لا يخلو ذکر خالین دا یو زمان و یو مکانم عن ان يفعل فيه ما فعل دې خبر نه چې وشي بدی دواړو کې فعل برابر خبره ده سواء ذکر الفعل الذي ذکر وی سره فعل هغه فعل فيه ما کوم چې بدی دواړو کې شوی دی او لا یا ور سره دغه فعل کوم چې بدی دواړو کې شوی نیوی ذکر نو دا ټولو تامو وقولوا بشکل ماتین دا قول وکو مذکورن نو خرج به نوتل بدی قید سنا ما هغه مفعول فيه دسی بوایو ما هغه مکان او زمان لا یذکر فعل چنی ذکر شوی فعل کم فعل فعل فيه کم چې بدی کې شوی غنوی ذکر شوی لکه مثال یوم الجمعه یوم طیب یوم الجمعه زمان دی یوم مکان دی زمان یې مسید زمان او دا مبتدا ده یوم طیب دای خبر دی دواړه زمانی دي نو بده کې خو فعل دی یوم الجمعه کې بډې افعال شوي خلکو بډې کارونه کړي خدا مفعول فيه نه دی ځکه
چې مفعول فيه هغه ته ویل کېږي هغه مکان زمان ته چې فعل ورسره مذکور وي دلته شته نشته دی کم فعل پکې واقع شوی هغه ذکر هم دلته نه دی ذکر شوی فإنه وإن كان فعل فيه دلته اگر که شوی دی فعل وإن كان فعل اگر که شوی دی فيه بدی کې فعل لا محالة خامخا شوی لكن ليس بمذكور لكن کم فعل پکې شوی هغه بدی مثال کې نه دی ذکر تاسو پوه شولئ مخکې ګورئ لكن بقي مثل شهدت يوم الجمعه مولوی صاحب اعتراض او جواب جوړ کړي شهدت فعل فاعل يوم الجمعه يوم د ظرف زمان دی حقیقت کې دا ترکیب چې فعل فاعل او مفعول به دی نه اعتراض دا جوړیږي چې دلته خو تعریف د مفعول به به صادق راضی او مفعول به نه دی څنګه وهو ما دا اسم هغه مکان او زمانم د زمان دی کنه یوم چې بده کې فعل مذکور شوی نو یوم الجمعه کې شهید تو شوی کنه حاضری په جمعه کې شوی کنه حالان کې دا مفعول به نه دی بلکې مفعول به دی تاسو په سوال پوه شولئ شهید تو یوم الجمعه کې یوم الجمعه مفعول به دی مفعول به نه دی حالان کې تعریف د مفعول فيه به صادق راضی زکه دا نوم د هغه زمان د یو جز اپکې موجود شو چې فعل مذکور پکې شوی شهید تو پکې شوی کنه به هم مفعول فيه نه دی په سوال پوه شولئ جواب دا دی مولوی صاحب یو قید به پکې زیاتی لګو تعریف کې مفعول فيه هغه اسم ته ویل کېږي چې فعل مذکور د دې حیثیت نه فعل د دې حیثیت نه چې بده کې شوی ذکر وي د دې حیثیت نه چې دې کې شوی دی ذکر وي او شهید ته یوم الجمعه کې د دې حیثیت نه دی بلکې د دې حیثیت نه چې به واقع شوی دی حضور په جمعه واقع شوی پکې نه دی کنه به وي او ته وګورئ لیکن باقی بعد شو مثل شهدت یوم الجمعه داخلا دا داخل لفيه بتعریب کې تعریب د مفهوم د مفعول فيه کې فإن يوم الجمعه تاسو ګورئ يصدق عليه صادق راضی بدی معنی چې انه فعل فيه فعل مذکور چې شوی بدی کې فعل مذکور فإن شهود يوم الجمعه ځکه شهود د یوم الجمعه دا صرف په یوم الجمعه کې کیږي نو لا يكون الا في يوم الجمعه دا نبی مگر د جمعې په ورځ وي نو فلو تبرا کچره فلو اعتبار فی التعریف آیا فلو او تبرا کې اعتبار ورکړل شي په تعریف کې قید تدا د اعتراض نه جواب دی د چا کم قید حیثیت والا قید ای المفعول فيه ما دا سی تعریف وشي دا مکان زمان ته ویل کېږي فعل فيه فعل مذکور چې شوی بده کې فعل مذکور پرېمې هو درو څنګه دومره ګرمي د زړی نه لکیره مورانیږي بعضه بر لکیره ته دلای ما هغه فعل فيه چې شوی بده کې فعل مذکور من حيث انه فعل فيه د دې حیثیت نه چې شوی بده کې فعل مذکور د دې حیثیت نه چې فعل مذکور پکې شوی او شهید ته یوم الجمعه دغه شان نه دی دغه د دې حیثیت نه دی چې شهید ته پکې شوی دی لخرج مثل هذا المثال وتلو منه التعريب د مفعول فيه هنا ولي فإن ذكر يوم الجمعه چې فيه بده کې ليس دانه دی من حيث انه فعل فيه فعل مذكور د دې حیثیت نه چې شوی پکې فعل مذکور بل من حيث انه وقع عليه بلکې دا د حیثیت نه دی کومه دی بل من حيث انه بلکې د حیثیت نه چې دغه یوم الجمعه چې دا وقع عليه واقع شوی په غی باندې فعل مذکور پکې شوی نه دی ولا يخفى تاسو پوه شولې دې پوری کنه ګرمي ده ویو به نوسکر سي اوس ما ته زړه کې څومره غوسه مې وسغې د الله ته پته ده خو څه کې چا ته غوسه کې دې بوره حالات ته ګوره دې ګرمۍ دې خلو ته ولا يخفى وکشي به دې اعتراض نه جواب دی
اعتراض دا دی توجه هم ځکه نه برابرېږي هلته تخولو تنګ کړي نو څه وایم دا بده سمه نه لګي پرېږده تاسو غري کښېنئ زه به څه وایم هغې دا مطلب دی اعتراض دا دی چې کله قید د حیثیت ته لګې نو هغې کې دا ټکی وی د دې حیثیت نه چې فعل مذکور پکې شوی د فعل مذکور خپله ذکر شو قید حیثیت کې نو بیا کتاب والا هلته ولې ذکر کوو ما فعل فيه فعل مذکور هلته به نه ذکر کولی ځکه قید د حیثیت معتبر دی هغې کې هسې هم شته په سوال پوه شولې قید د حیثیت معتبر دی په هغې کې فعل مذکور شته نو بیا صفا ولې ذکر کوي فعل فيه فعل مذکور نو جواب دا دی د معرف د وضاحت دپاره ذکر کوي ښه د مفعول فيه د کم تعریف دی د هغې د وضاحت دپاره هلته فعل مذکور ذکر کړی او حالان کې سره د دې نه چې په قید د حیثیت کې هم ذکر و ورته وګورئ ولا یخفا پټ دې نه وي ان ولا تقدیر اعتبار قید الحیثیت چې په تقدیر د دې چې اعتبار من قید د حیثیت ته ورکو لا حاجت الی قوله مذکور دې ته ضرورت نه بهم ذکر کو الا لزیاده تصویر المعرف مگر د دې لپاره چې زید شي تصویر د معرف وضاحت د معرف زید شي او د هغې ښه تصور راشي وقوله من زمان او مکان ولې چې دا اصل کې دغه ما بیان دی کوم چې مخکې شوی هو ما هغه اسم ته ویلی کېږي موږ ویلي هغه مکان او دا دویم باس دی په دې کې نه مفعول به تقسیم کوي دوه اقسامو ته یو ته مکانی ویلی کېږي او بل ته زمانی نو که مکانو او فعل مذکور پکې شوی او مکانی او که زمان او فعل مذکور پکې شوی نو به زمانی دی من زمان او مکان بیان لما دا بیان دی د ما کم الموصوله کم چې موصوله ده هغه ما موصوله ده او الموصوفه دي علامه اشاره کوي دغه ما کې دواړه احتمالات دي په معنا د الذیم جوړیږي او موصوله بشي په معنا د شیئون جوړیږي موصوفه بشي او په دې دوا من زمان او مکانن کې یو بل فائدہ مشته یو خو بیان نو کو بل فائدہ اشاره الی قسمی المفعول فيه په دې کې اشاره د دواړو اقسامو د مفعول فيه ته او ورسره درېمه فائدہ بل ده چې راتلونکي کوم مسائل دي هغې ته تمهید هم دی نو درې خبرې پکې راغلې بیان هم کوي اقسامو ته یې اشاره وکړه او راتلونکي مسایلو دپاره تمهید هم دی وتمهیدا لبیان حکم کل منهما او په دې کې تمهید دی د بیان د هر واحد په دې دواړو کې یعنې د دواړو کوم بیان وروسته را روان دی هغې لپاره دا تمهید شو وهو ای المفعول فيه ضربان بر وګورئ ملي صاحب اوس وایي علامه جامي چې اصل کې مفعول فيه په دوه قسمه معنی دی دا طرز د صاحب د کافیې دی یو هغه چې فی پکې ذکر وي باقاعده او یو هغه چې فی پکې نه وي ذکر نو که فی پکې ذکر وي صمت مثلا فی یوم الجمعه نو به هم مفعول فيه دی او که فی پکې نه وي ذکر یوم الجمعه به هم مفعول فيه دی او د جمهور نحات رائے دا ده چې فی ذکر وي به مفعول فيه نه دی به مفعول به دی په واسطه د حرف جر سره او که فی نوی ذکر به مفعول به دی تاسو پوه شولئ رستو صاحب د کافیې دریم باس کې و شرط نصبه مسله بیانوي نو د هغه په نسبت باندې به هر صورت چونکې مفعول فيه دی البته د نسب دپاره به شرط دا دی چې فی به پکې مقدر وي مفعول فيه منصوب کېدو لپاره شرط دا دی فی به مقدر وي او نور وایي چې نه مفعول فيه دپاره شرط دا دی چې فی به مقدر وی که چری فی ذکر کو به سره مفعول فيه دینا او تو ګورئ او هو مفعول فيه چې دی ضربان دو قسم دي ما يظهر فيه چې ظاهريږي باغی کې فی او هو مجرور بها په دغه صورت کې به د فی په وجه مجرور وي او ما دویم هغه دی یقدر فيه چې مقدر وي باغی کې فی او هو منصوب بتقدیر یا په دغه صورت کې به دا منصوب به تقدیر د فی باندې وهذا خلاف اصطلاح القوم صاحب د کافی چې دا مسله کړې ده دا د قوم د اصطلاح مخالفه ده ځکه هغه یو ته مفعول فيه و یو بل ته نه وایي فإنهم لا يطلقون او اطلاق نه کوي المفعول فيه د مفعول فيه الا على المنصوب مگر با چې کوم منصوب یو به تقدیر فی وي واما المجرور بها
هر چې هغه مفعول به دی چې بدی فی باندې مجرور وي فهو مفعول به او اذا مفعول به دی په واسطه د حرف جر سره لا مفعول فيه مفعول به نه دی وخالفهم هم د جمهور نحات مخالفت مصنفکو حيث اغدا جعل المجرور ايضا مفعولا به چې مجرور مفعول به وګرځولو ولذلك قال دغه وجد چې دریم باس کی ویل وشرط نسبه ادا سی ونه ویلو چې وشرطه شرط مفعول به دا دی چې فی به کې مقدر وي بلکې سی ویل شرط د نسب دا دی تاسو به اختلاف پوه شولې لکه دا اختلاف ور سره مرګره کو نو تر اوسه درې باسه به وشو یو د مفعول به تعریف شو او یو مکان او زمان ته تقسیم وشو او دریم اختلاف ذکر شو چې فی وی به مفعول به وی که مفعول به وی ورسېدلې به راځي صاحب د کافی په طرز باندې دریم باس او شرطونه دي او شرط نسبینا خو کوم دا کوم ترتیب و چلو په دغه اعتبار سره څلورم باس شو وشرط نسبه او شرط د نسب اي شرط نسب المفعول به د بارا تقدیر فی دی ولی ذکر فی پکې ذکر شي نه به خو منصوب نشي جوړېدل کنه به خو با هغه خپل اثر کوي مجرور کیږي با اذ التلفظ ذکر تلفظ کول بها فی باندې یوجب الجر اخو جر واجبای پوه شلې به څو مباحث شو کتاب کافی طرز په اعتبار سره دریو شو او د علامه جامی د بحث په ګرامرګر کې نو به څلور شو پنځم دغه کې دی او سوال دا دی چې فی به کم ده کې مقدر وي او کم ده کې به ذکر کیږي په دې اعتبار سره یو بل تقسیم کې نو غږ شي ورته ظرف مکان دی او که زمان دی هر یو په دوه قسمه دی یو د مبهم ویل کیږي یو ته محدود ویل کیږي ظرف زمان مبهم دغه شان مکان مبهم او زمان محدود او مکان محدود هر یو په دوه قسمه دی ظرف زمانی مبهم لك الدهر څومره ته ویل کیږي بدنه لګي ظرف زمانی محدود لك يوم الجمعه او ظرف مکانی مبهم لك امامك کم دې پورې امامك امریکې ته ورسېدلی افغانستان خو وروړو امریکې ته ورسو کنه همیش بم ته ګټو اصلي ونی خلک دی یار میش ته شی دی چې به اوس ما سي یو ګروپ را سره دی واتس اپ کې زموږ میچ شوقي ما خو سره واتس اپ کې را راځي مې ته بیګا ځان لري کوم دي نو موږ نفرت جوړیږي دومره نفرت چې د نوم پاکستانی سره اے خدای مغر کا میش دین تاسو نه خوشاله نور مو ګټل دیو دین نو ګټل څه چلو شو خاغه به ته بیٹ راولې دا به موږ مست یو ګوره کنه نو به تا خو ته شل غنځلې کړي ځکه راولې خولې هغه موږ ته مخ کې اشاره ولې کړې و دا کلاشن کو تاسو زده هغه لپاره قسم خورم چې دینه خبرم نو چې دا افغانان دي ځکه دا کار کوم خو خلک یو سټایل کې لو وو غټي هغه کړو او بیٹ راولې موږ ته کمزوري کړو به دا خو یو ملکم دانی دی ویلي زما کې لړی ته چا بیٹ راولې موږ ته کمزوري کړو دا خو تر اوسه پورې کرول پیری وشو ته څه ساده ګاندي او موږ زارو ولا موږ خیری موږ دوا نشته دلته 2 کروڑ عوام مسلمانان دواګانې کې تاسو ته 3 کروڑ هم ټول کې طالبان کې خدای په خیر اوس کې نه ټول د امریکای بچو هڅه ونی دي یار اکه د زمون خلک چې څه کوي دام بد کوي چې سخت بد کوي وای پښتانه سي مسلمانانه بل مش د سیو شی چې به وزونه نفرتونه جوړه دا مقابله چا سره مکوې دا لانجی مانجی انت ما ته اندازه ورګه د شیخ مولا صاحب دی خو یو به کې زمونږ جماعت ته راغلی او دارالابتدا ته ال دغه ما یو بل راو سم ته هغه وخت اندازه لګیدلې و بس دا چې وای دا دومره په ورکلک دی چې څه موسنه کیږي به ور سره باس نه کوي ما ته اندازه لګیدلې و دا ځوان ځامن بیخي هیڅ سم نه مانی بس چې خپل وای مقبه مانی نو هیڅ نه مانی لګم پکې دغه نشته رغه څه ته وای هغه اردو کې الف څه هغه لخته تاویږي دغه د څنوم وای لچک بګی نشته دا به مشکل شي به جون نه تیریږي په
وایي موږ ستاسو سره څه ځای ته یې کړل ته را سره دیره وایي دا پنځه څلوېښت کاله خبرونه تصویر ورکړی د 45 زه په دې دغه لیکل شوی دی په دې املا باندې دې ته اشاره ده چې 45 کاله موږ خراب کړي تاسو خبره ده غریب به دې نه خبر هم نه یې سبلي چې ما په املا 45 ورځې لیکل شوی د هغو په ګروپ کې به دا قیسې راتللې دا خو څه ګوره سادهګان دي هلته نفرتونه ولې جوړوئ دلته ټول غټ شوي سره کې د اړان ټول بېخور کې ما اوس خپله میچ کړی ما خپله د اصغر سره زما سیمي فاینل میچ و دا کوم چې اصغر اوس پورې کپتان و یقین وکړئ نو دا یو موږ سره خپله لوبېدلي دي د دې ځای کسان دي اوس پورې اوس روژه کې اوس هم دلته لوبې کوي اوس څوک چې کوشان دي هغه هم پاکستاني دي څه سادهګان یاست یار ورته وګورئ کوم ځای ته ورسېدلو ښه جي نو یو مکان مبهم دی افغانستان نه مې ور واوښتم یو مکان محدود دی لکه زموږ دا کمره بل ستاسو خو ټول دلته استادان دي یار که سکول هم دلته ویلی مدرسې هم دلته ویلي اوس خو دا هم نشي ویلی چې افغانان ټول مولان استادان دي مدرسو کې کومه دلته ماته یو پیدا کړه هسې نه ده برحال واورئ ښه نو ظروف په څو قسمه شو 4 قسمه باندې خو زما د خبرو مطلب دا نه دی چې موږ صحیح موږ پاکستانیان هم خره بچي دي دا څوک چې سرانجې کوي په خدای چې زما ذهن کې دا و چې یالله ویې ګټي چېرته غریبانان خفه دي خو چې بیا مې دي دا قیسې واورېدل ما کړی چې ویللی نه دي موږ خو ویل چې ویې ګټي ښه ده که نه یار غریبانان خفه دي نو خو دې کېدای شي زموږ هغې په کار کړي دي ورته داسې خبرې کوي چې هغه اوسه کېږي خو زما په خیال هغو موږ په کار کړي ځکه انډیا په ګټوم هغه خوشحالېږي ښه جي نو ظروف څو قسمه شو 4 زمان مبهم زمان محدود مکان مبهم مکان محدود اوس راشي تقدیر د فی چې دی هغه اصل کې په زمان مبهم کې دی ولې وایي ځکه فعل کې زمان مبهم وي که نه فعل کې څوک وي ځکه فعل کې 3 شی نه نسبت الی الفاعل نسبت الی الزمان دغه زمانی مبهم یو پکې حدث وي نو د فعل اصطلاحي چې دی د هغې جز زمانی مبهم دی او څوک چې په خپل جز کې عمل کوي که نه نو بیا یې واسطو ته ضرورت دی ډایرکټ پکې عمل کوي نو چې کله ظرف زمانی مبهم و هلته تقدیر د فی به وي هلته بغیر د فی نه عمل کوي پوه شوئ بې دویم نمبر کوم چې زمانی محدود دی که نه هلته به هم فی نه وي هلکه ولې وایي چې دا د زمانی مبهم سره په ذات کې زمانیت کې مشابه دی یو دی دواړه یو دي که نه دي بیا واورئ څو دي ټول 4 دي په زمان مبهم کې فعل بغیر د واسطې د حرف جر نه عمل کوي فینا ولې ځکه دا فعل جز دی او جز کې چې څوک عمل کوي واسطو ته پکې ضرورت نه وي نو بیا په زمان محدود کې څه وکړي دی ویل تم تقدیر د فی دی ولې هغه مشابه دی د زمانی مبهم سره په څه کې ذات کې دواړه زمانی دي بیا مکانی مبهم کې هم تقدیر د فی دی 3 شو ولی جی و هغه ورسره په صفت کې بهمیت کې مشابه دی د زمانی مبهم سره یو پاتې شلو مکانی محدود دا نور سره په ذات کې زمانیت کې مشابه دی ځکه دا مکان دی هغه ذات دی او نور سره په وصفیت کې ځکه هغه مبهم او دا محدود دی لهذا دلته به فی راوړو تقدیر فی بنی نو په زمانی مبهم کې تقدیر فی په زمانی محدود کې تقدیر فی په مکان مبهم کې تقدیر فی او په مکان محدود کې به فی باقاعده ذکر وي ورته وګورئ وظروف الزمان كلها ظروف زمان ټول بټوله مبهما کان الزمانو که زمانه به کې مبهم وي او محدودانو که محدود وي تقبل ذلك قبلی بدغه څوک به قبلی ای تقدیر فی به قبلی ولی نو دا غول وجب عینی چې زمان مبهم چره دا جز د فعل له لأن المبهم ذکر مبهم من هذا زمانینا جزء مفهوم الفعل دا فعل د مفهوم جز ده فیصح انتصابه نو صحیح ده چې دې تناسب ورکې بلا واسطه ذکر خلق په خپل جز کې بغیر د واسطه عمل کوي کل مصدر لکه مفعول مطلق چی کنه دا د فعل جزئی دا ثبت ذکر دا حدث ته هغه فعل کی نلته بغیر د واسطه نه عمل کوي به شری والمحدود منها محمول عليه پاتې شلو ظرف زمانی محدود منها د زمانینا محمول دا حمل علیه بچا علی المبهم باندې ولی به حمل له
دواړه په زمانیت کې ذات کې برابر دي کنه اشتراکی ما فی الزمانیت لکه صمت دهرا دا د مبهم مثال شو افطرت اليوم دا د محدود زمانی مثال شو وظروف المکان او ظروف مکان ان کان المکان مبهما کشری مکان پکې مبهم او قبل ذالک هغه قبل اعتراض دلته جواب دی خو پریدي بیٹیم نشتا څه قبل تقدیر د فی قبلی ولی قبلی وای ځکه مکان مبهم حمل له په زمان مبهم باندې دې بوجه چې دوړو کې بهم دي حملا علی الزمان المبهم ولی الاشتراکی ما دوړو شریک دی په بهمیت کې لکه مثال جلست خلفک والا وان لم يكن مبهما کشری مکان مبهم نو بلکې محدود بل يكون محدودا فلا يقبل بن قبل تقدير في ولي اذ لم يكن حمله على الزمان المبهم واذا كان ندي اذ لم يمكن دي اچھا اذ لم يمكن حمله ځکه ممکن ندي چې منګه دغه زماني دغه مکاني محدود حمل کو على الزمان المبهم باندې ځکه ذات یو نه دی هغه زمان دی دا مکان دی وسب هم جدا دی هغه مبهم او دا محدود لاختلافهما لکه د دوړو اختلاف دی ذاتن هم وصفتن هم لکه جلست فی المسجد نو کته اعتراض وکي چې بای په مکانی مبهم کې خو تقدیر دی فیو کنه نو باغه ور حمل کا کنه مکان کې بور سره برابرۍ په سوال پوه شوي ودا خو مړ وېدم فقیر نه سوال کول هغه غریب ځان لا د زمانی مبهمنا تقدیر د فی رخصته د نسب د بارا دا به دغه نه سره والی پوه نه شوي وفصل المبهم واخره خبره شپږم بحث الګا درته وای چې د مبهم مکان مبهم چره دا کم دي دا خورته لګوخه چې موږ ته پته لګي دلته به تقدیر دی فی وی نوورا شپږ دی وی يفسر المبهم تفسیر د مبهم شوه من المکان بالجهات الست بشپغو جهتون سرا وهي امام مخددا وخلف شاتا ويمين خيترب وشمال قس وفوق برا وتحت لاندي وما في معناها او د دې په معنی چې کوم دی لکه وراء او قبل او دبر وغيرها فإن امام زيد زکه مخه د زید ته وستو ګوره مخ ازما مخره علیکم کوم ځای پورې رسی وبهم دی يتناول جميع ما مخه د زید دا شامل لټول هغه څه ته يقابل وجهه چې کوم مقابل د مخ دی الى انقطاع الارض فوري فيكون مبهما نو دغه امام مبهم شو دغه شاندانورم رواله ولما لم يتناول هذا التفسير بعض الظروف المكانيه الجائز نصبها قال وحمل عليه ذا بهو